په اخره کې تاسو ته دوه درې خبرې کول غواړم د قران کریم په فضایلو سره. محترم الله تبارک وتعالى قران کریم کې فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تبارک و تعالی فرمائے محترمو پدی کتاب کی ہیچ شک نشتا او دا کتاب ہدایت تے د پاره د متقیانو. محترمو قرآن کریم کو ډیر زیات فضایل دي او څومره چې قرآن کریم له الله پاک مرتبه ورکړی دا لوی درجه ولا ورکړی دا نو دا شانتي د هغه چې کم فضیلتونه دي هغه هم ډیر لوی دي. محترمو فضیلت ملاوي کې د قرآن په ادب او احترام باندې د قرآن کریم چې د کم سیس سره نسبت راغلی دی د هغې په ادب او احترام باندې یعنی تاسو یوه کپړی په ډیران باندې پرتی د هغې ادب او احترام هغه مونږ او تاسو نه کوو خو چې کله دغه کپړه دا مونږ راواخلو او صفای کو بیا د قرآن کریم د پاره یوه کڅوړه جوړه کو یوه تیلې جوړه کو نو بیا دغه کڅوړه دغه ټوکې دغه کپړه دا مونږ بیا د خپلو سینو سره لګو او دا بیا مونږ ولو ولې د دې نسبت هغه د قرآن کریم سره راغی او قرآن کریم ډیر لوی عزت او رتبه او مقام والا کتاب دی. نو الله تبارک وتعالی د دې په ذریعه باندې دای کپڑے ته هم عزت ورکړي. دغه شان محترمو لرګي دی څوک ته دروازې جوړي څوک ته الماری جوړي څوک کټونه او څوک سا خو د دغه لرګي نه چې د قرآن کریم د پاره رایل جوړ شي نو محترم بیا د هغې ادب او احترام مونږ تاسو که په دایره کې میز پروت وي کرسۍ پرته وي کټ پروت وي هغه مونږ راکاږو اخوا دېخوا د هغې قدر زما ستا سره نه وي چې څنګه خو کېښودو او څنګه ور واچم. خو د کم لرګي نسبت چې د قرآن کریم سره راغی بیا د هغې ادب او احترام دا مونږ او تاسو چې کوم دی کوو او په دغه ادب او احترام باندې به الله پاک مونږ له او تاسو له ډېره لویه مرتبه راکوي. که یو سړی ډېر قابل دی ډېر زیات چې کوم دی ذهن دی سبق ورته یادېږي خو چې په ده کې ادب او احترام نه وي څنګه چې مولانا شمشیر احمد صاحب وویل چې په ده کې ادب او احترام نه وي نو د ده د دې تکړه والي نه او که دې علم هم حاصل کړي د علم حاصلولو نه هیڅ فایده نشته. اول هو الله تبارک وتعالی داسې انسان ته خپل علم نه ورکوي خو بالفرض والتقدیر که الله تبارک وتعالی دغه انسان ته علم ور هم کی او بیا دې الله تبارک وتعالی خپل د دین کار نه اخلي ولې په دې کې ادب او احترام نشته او د ټولو نه
اصل سیس چې کوم دی هغه ادب او احترام دی. یو طالب علم دی ډیر زیات کمزوري دی، کنځح نه دی، خو لیکن دکې دا جماعت د مشرانو د استادانو د قیدی او د سپاره او د قرآن د راهل دغه دا ادب شته نو الله تبارک وتعالى به د کمزوري معصوم نه د کمزوري ذهن والا معصوم نه به الله تبارک وتعالى ډیر لوی انسان کیږي. د څه په وجه باندې؟ د دې ادب په وجه باندې. کرامو دا شان د قرآن نه د دې قرآن مثال مشرانو چې کوم دی د باران سره ورکړی دی او هغه داسې لکه څنګه چې باران د برې نه پخکته باندې لږ لږ رانازلي کی او راځي پخکته، نو دا شانتي قرآن کریم هغه د برې نه ښکته لږ لږ الله تبارک وتعالی را لېږلی دی. او څنګه چې په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی شفاء احدا، دا شانته په باران کې الله تبارک وتعالی د ډیرو مرزونو شفاء احدا. څنګه چې د قرآن کریم نه ډیر خلق پیدا حاصلې، دا شانته د باران نه ډیر خلق پیدا حاصلې. او په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی خپل باندې فرمایي یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا. د دې قرآن کریم په ذریعے سره الله تبارک وتعالی ډیر خلکو ته هدایت ورکړي او د قرآن کریم په ذریعے سره الله تبارک وتعالی ډیر خلک هغه گمراه کړي دي او گمراه کوي. مونږه تاسو وګورو قرآن کریم چې الله تبارک وتعالی را نازل کو، نو په هغه وخت کې چې د قرآن کریم ادب او احترام کو، په خپل زړونو کې قرآن کریم نه ځای ورکو او په هغه باندې عمل وکړو، نو الله تبارک وتعالی آئے خلقنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جوڑ کر چی مونگا دہاغین رستو نن ماتا چکم دی دیو صحابی نم سوکوالی مونگ سر بخبر باندوی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور ډیرو خلقو هغه داسې و چې هغه د دې په ذریعې سره ګمراه شو، یعنی هغې د قرآن کریم ادب او احترام ونه کو، هغې په خپل زړونو کې قرآن له ځای ورنه کو. هغه خلک او خپل زړونو کې ولهم ځای ورنه کو او د قرآن کریم چې د کومو څیزونو سره نسبت راغلی دی، نو هغه خلکو د هغې ادب او احترام ونه کو، الله تبارک وتعالی گمراه کړل. محترمو، الله تبارک وتعالی اکثر خلکو ته د قرآن کریم د ادب کولو سره الله پاک ہدایت ور نصیب کئی. محترمو، یو واقعہ دا وی یو کسو پاکستانی هغه امریکې ته تللی و، نو په امریکا کې هغه هلته نکاح کوله خپل ځان دپاره، نو هغه انګریزانو هغې ورته یو شرط کېښودو او هغه شرط دا و چې ده ته یې وویل ته به اولنې اسلام پرېږدې، مونږ به تا سره نکاح کوو خو ته به اسلام پرېږدې. دویم شرط دا
چې ته به خپل مور او پلار پرېږدې، او دریم شرط دا چې ته به خپل ملک پرېږدې. محترمو، دغه سړي ورته وویل دا شرطونه ماته منظور دي. بس هغې ورسره نکاح وکړله، دې به هلته اوسېدو. خو دا چې کله به دې سهار د کوره وتو، نو ده دا قرآن کریم دا په یو المارۍ کې یخي. چې کله به دې د کور نه بهر وتو، نو د قرآن کریم تماشه به یې وکړه چې دا شته که نشته، او چې بیا به څه ټیم واپس پروت و، اوس تر عالم کتاب نشته، هغه څه شو. نو هغه ښځه ورته وایي دغه کتاب خو زموږ په مذهب کې نشته. ډسبین تاسو پېژنئ، کاږن منچه ورته خلک پورته وایي. دغه سړی ولګېدو او لاړ. دغه قرآن کریم یې د دغه ځای نه راوچت کړو، د خپلې سینې سره یې ولګو او ښکلې کړو، او په اخ کې تاخ کې واپس کېښودو. نو هغه ښځه ورته وایي ښه، تا لکه خپل اسلام نه دی پرېښی. هغه ورته وایي ما اسلام نه دی پرېښی. ګوره الله تبارک وتعالی دته دوباره ایمان نصیب کو د څه په ذریعه باندې؟ د قرآن کریم د ادب په وجه باندې. د قرآن کریم خیال یې وساتو، الله دوباره اسلام نصیب کو. بیا چې مونږ او تاسو د قرآن کریم خیال ساتو، قرآن کریم له په خپل زړونو کې ځای ورکو، د قرآن کریم ادب او احترام وکړو، او چې د کومو څیزونو نسبت د قرآن کریم سره راغلی دی د هغې ادب او احترام وکړو، الله پاک به زموږ ستاسو نه ډېر خوشحاله وي. الله پاک به موږ له ډېر څه راکړي. محترمو، وخت ډېر زیات چې کوم دی هغه کم دی، خو الله تبارک وتعالی دی موږ له او تاسو له د قرآن صحیح صحیح ویل او په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او په آخره کې تقسیم انعامات او دا به چې کوم دی نو بعد د تقسیم انعامات نه به قاری شمس الرحمت صاحب دعایي، هغې نه وروسته دعا ته ټول حساب شو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.